نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم صدق الله العظيم سورة هود دولسم پارا 50 نمبر آیت دی فمخی رکو کی اہل حق و اہل باطل مثال بیان شو اس پدی رکو کی اہل حق و یو واقعہ ذکر کیگی اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام بالقوم تقلیگو دی قوم تید اللہ رب العالمین دا وحدانیت دعوت ورکو دا نوح علیہ السلام قوم دا بوتان و عبادت کو چاگ بوتان ددوی او ددوی اغا خدایان و مختلف نمونو بانددوی یادول ددوی دا یو خدینم ودو دبل سواع دبل یغوث دبل یعوق او دبل نصر دا نوح علیہ السلام دا قوم دا خدایان نمونو نوح علیہ السلام دیتا ویچ دا یو اللہ عبادتو کی دا نور عبادتو نبریگ دی اللہ نا علاوتا سزان لسمر خدایان مقرر کری دی دا خدایان ندی پدے کے تاسو پا غلط دی زکتاس دا اللہ پاک دا طرفنا زنبی را غلیم دا اللہ نبوت میں تاسو تروڑی دی پیغام میں در تروڑی دی دا پیغام قبول کی کدا پیغام تاسو قبول نکو نزیریگم چی پتاسو باندی بعد دردناک عذاب رش کدا اللہ سر شرکان منی تاس تب عذاب ملوشی عذاب پا دنیا کے موباخیرت کے دا دین تاسو یروما چی دا دی خبل کفر نا او دا دی شرک نا توبگار شی او زما اومنی نوح علیہ السلام دی قوم تے چکل خبر اکڑی دا اللہ دی یوالی خبر اکڑی چی اللہ یو امنی خدایان نور پریگ دی قوم کی چکم مشران و سرداران اغیدی نوح علیہ السلام تو بھی تمنگ تا دا دین خبر کے نستا سکم آلات تو زمنگ پشان سڑی او توی چیزا پیغمبر موزما امانی نتا خس فضیلت پا منگ باندی نشتا خوراک منگ کو تیم کی وبتمس کی منگیمس کو خوبتم کے منگیم کو نستا خس امتیازی حالت نشتا دا منگ پشان سڑی نو منگستا خبر اولی ہوئی او نور زینی کہ قرآن کریم کی راجی دی کافرانوی کا منگتا فرشتر آغلیوی نو منگ با منلیوی لیکن تا انسان منگستا نمون تا منگ پشان ساڑی تو اللہ جل شانہو دی قوم تا فرشتر را لے گل انسان را لے گل زکر کا فرشتر آغلیوان نو دا فرشتی قوت دا انسان نزیاد دی کہ فرشتہ عبادت کی او دا انسان توی چھے تم دا سکون دینشی کوئی فرشتی تک حکم شوی چھے تدی قوم تو اے زما پشان روجن سی نو فرشتی خو قوت دیر دی بنی ویشو انسان بنشو نیوی دا فرشتی طاقت ستا خوراک سکاک ضرورت نشتا دا انسان خوراک ضرورت دی دا تبی مونس کو دا بی ضروڑے فرم دا تبی سجدہ کوا دا بویزو خوب راضی انسان تا فرشتہ ذکر رات فرشتہ خدا ضروریات نہ لے
خوب هغه نه کوي، خوراک هغه نه کوي، څښاک هغه نه کوي، ستړیوالی په هغې نه د هغه کار دغه عبادت دی. لکه انسانانو ته فرښتې راغلي وي، دوی به د هغې په شان کار نه شوي کولی، نو الله په خپل کار پوهېږي. پیغمبر انسان راولېږي، نو انسانانو ته چې تاسو هم دغه شان کار کوئ، نو انسان په شان کولی شي. پیغمبر انسان د هغه هم طاقت شته او د امتي انسان د ده هم طاقت شته، نو څه مسله نشته چې دوی وایي زه نشم کولی. لکه د انسان طاقت خو دواړه یو شان. د دې وجې نه الله پاک دې قومونو ته فرښتې د دعوت دپاره نه رالېږلي، انسانان یې رالېږلي. غټه وجه ده چې انسان به یو کار نشو کولی او فرښتې به کولی شو، نو بیا به ده بهانه جوړه وه چې دې خو خوراک نه کوي ځکه عبادت کوي، موږ څنګه وکړو، موږ خوراک بیا به یې دا بهانه. نو الله پاک ولې دا بهانه ختمه کړي چې ستا په شان انسان پیغمبر دی، هغه عبادت کې تیم کوه. دا بهانې پاتې نه شو چې دې یې کولی شو زه یې نه شم، نو بیا نورې بهانې جوړې شو. ته خو زموږ په شان سړی موږ ولې ستوه. یو اعتراض دی کافرانو د نوح علیه السلام د قوم خلکو ته وکړو. دویم اعتراض یې دا کړو چې ستا سره چې کوم کسان ملګري دي دا ټول غریبانان او کمزور او ناپوهه خلک دي. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. ستا مرګیانو علیه السلام چا کړی چې کوم کمزورې خلک دي، غریبانان خلق دي، ستا مرګري دا دي. که مثال ستا مرګیتیا مالدار او غټو خلکو کړی وي، نو موږ به منلی وي چې او ته نبي او د الله پیغمبر یې. په دې ځای کې مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دې سردارانو د نوح علیه السلام خبره ولې نه منله. دا مالدار او د مالدارۍ خپل یوه نشه وي، او نوح علیه السلام ورته وی چې تاسو د نشې نه راشئ د الله عبادت وکړئ، الله ومنئ. نو دوی د هغه نشې د وجې د نوح علیه السلام مرګیتیا نه کوله، ځکه دوی کې د مال نشه وه. عام طور غریب سړي کې نشه نه او مالداره کې نشه وي، د مالدارۍ خپل یو نشه وي. که تاسو خیال کړي په دې لاره باندې دا ډېرو پیسو واله ګاډۍ چې روانې دنه به ځان بچ کې دي تا ته پورې وي. دا دواړو خیال کې هم دا نه راځي چې ما نه به یو سړی تکلیف کړي، اب په خپله دومره اوچته نشه کړي. دا سرداران د نوح علیه السلام خبره ځکه نه مني چې دوی ځان له په نشه کړي. دوی ځان ته مشران وي او تابعداري خو هله کېږي چې ته پیغمبر ته مشر ووایې. دوی خو پیغمبر ته مشر نه دي، ځان ته مشران. بل دنیادار مالدار سړی هر وخت کې د دنیا په ګټه کې وي، او نوح علیه السلام خو دوی ته دا نه وي چې تاسو مال ډېر کړئ، د یو الله ومنئ، شرک پرېږدئ، دین ته توجه کوي، آخرت ته توجه کوي. نو د کافر مالدار سړي ذهن کې دا چېرته خبر راته. او غریبانان خلک څومره وو، هغوی خو د دنیا د سوچونو او فکرونو نه خالي وو. نو د نوح علیه السلام مرګیتیا ټول غریبانان خلکو کوله. دا نوح علیه السلام سره چې کوم کسان ملګري وو، اتیا یا دوه اتیا، دا ټول غریبانان. لکه تفسیر جلالین لیکي چې دا یا چمیاران په بازار چې ګڼي، او یا جولاګانو چې د کپړو ګنډلو کار کوي، دا کپړې نه جوړوي، دا غریبانان خلک. نو د نوح علیه السلام ملګري داسې خلک، نو دوی ورته وي که چېرې ته پیغمبر وي نو ستا به خبره مالداره خلکو منلې. او دا سوالی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم مشرکانو د مکې کړی چې ستا سره څوک دي؟ خو غریبانان خلک دي د سره. حضرت بلال دی چې د جهان غریب سړی دی، حضرت سلمان فارسی صاحب دی چې غریب سړی دی، حضرت صہیب صاحب دی چې غریب سړی دی، تا سره غریبانان دي. او کله به وخت د وتوی دا غریبانان د ځانه پاسو نو موږ بدل شو. نبی علیہ السلام تعالی پاک فرمایي چې د غریبانانو د ځانه مجلس نه دا م پاسو، که کافران داسې راځي دي کړي پاسوي ما. دا اعتراض په نوح علیہ السلام باندې هم خپل قوم کړي چې
چې ستا سره ملګري صرف غریبانان خلک ځان ته هوښیار وي او دې غریبانانو ته ناپوهه وي ځان ته مشران او غټ وي او د نوح علیه السلام تابعدارو ته څه وي کمزوري وي هغه کمزورو ته الله نجات ورکړي او چې چا ځان ته غټ وي هغه په دریاب کې او په اوبو کې الله پاک غرق کړي مالدار خلک د نوح علیه السلام ملګري نه شو کړی عذاب پرې راغی او غریبانان یې ملګري شو نجات نه لو شو نو نجات دا د پیغمبر په تابعدارۍ کې نوح علیہ السلام دې قوم ته وایي ګورې ما ته الله پاک نبوت راکړی معجزات یې راکړي دي خو چې تاسو یې نه منئ زه څه وکړم زه خو تاسو په دې منلو باندې مجبوره کولی نه شم په زور خو په تاسو ایمان نه شم راوړی ځکه په زور په چا باندې ایمان راوړل جایز نه دي لکه یو سړي باندې ټوپک کېږي وایه کلمه دا جایز نه دي وایي زه په زور په تاسو ایمان نه شم راوړی معجزات مې ښکاره کړل د الله پیغام مې درته راورسو خبره مې درته بیان کړه چې د الله ومنئ د الله نه علاوه د بل چا عبادت مه کوئ اوس که منئ ستاسو خپله پیدا ده او که نه منئ نو په زور په تاسو دا خبرې منلی نه شم نو پیغمبران هم په چا زور نه دی دا چا چې ایمان راوړو دی په خپل رضا او په شوق راوړو او چا چې نور راوړي دی په خپل رضا او په شوق ایمان نور وړي چې چا راوړو دی جنت ته لاړ او چې چا ایمان راوړو دی جهنم ته لاړ ایمان په زور په چا باندې راوړل نشته نو نوح علیه السلام هم دې قوم ته وویل چې ما تاسو ته خپله غاړه خلاصه کړه اوس که منئ ستاسو بخښه او که نه منئ هم ستاسو بخښه مجبوره کولې نو الله جل شانه فرمایي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او بتاقي سر من لګلو نوح عليه السلام خپل قوم ته اني لكم نذير مبين يقينا دو قوم ته یقینا زم ستاسو د پاره يرون کې ښکارا د نوح عليه السلام ذمہ داری سوا سره پاره د دې خبر د پاره الله تعبدوا دا چې تاسو عبادت مکوئ الا الله سوا د الله د بلچا هر پیغمبر دا خبر قوم ته کړی دا چې د یو الله عبادت وکړي نور عبادتونه پرېږدي عبادت د چا پکار دی د یو الله نوح علیه السلام قوم ته دا خبر وکړه انی اخاف علیکم یقینا یریکم پتاسو باندې عذاب یوم الیم د عذاب د ورځې دردناک نه ومنمن یریکم پتاسو بعذاب فقال الملأ الذين كفروا پس اوی سردارانو کسانو چې کافرانو من قومي د قوم د نوح علیه السلام کوم چې مالدار خلک سیوي ما نراکا من خیال نکو پتا باندې الا بشرا مثلنا مگر یو سړی پشان زمنګا تو زمنګ پشان سړی ته څنګه نبی خوراک کیس کاکه نبی علیہ السلام تبوی ته خوراک کیس کاکه بازار ته زی واده دي کړي نو ته زمنګ پشان سړی ستاولی ومن دا شان نوح علیہ السلام ته ستا په موږ باندې څه فضیلت نشته وما نراک تبعا او موږ نوینو چې تابعداري کوي ستا الا الذين هم ارادلنا مگر هغه کسان دي چې دوی کمزوري دي په موږ کې ارادلنا اسافلنا یعنی په معاشره کې چې کوم کمزوري خلک دي هغه تاسو بادی الرأي سرسری رأي والا سوچ په خبره نه کې حق خلک در سره او چې کوم خياران دي او سوچ والا خلک دي او مالدار او غټ خلک دي اتا سره نشته نوح علیہ السلام ته خدا غریبانان کمال والو او دا چې کوم چا ځان ته غټ بیا خو بیکار وکړي نو ځان کوم ځای ته په غټوالي کې ورسو عذاب او چې چاته کمزور او نابوه وي هغه الله پاک بچ کړي ځکه د دین مرګتیا یې کړي وما نرى لكم علينا او من نبي استاد د پاره په من باندې من فضل سفزيلت بل نظنكم كاذبين سفزيلت تاسو نشتا نو بس زمو خیال دار چې تاسو درو جن نوح عليه السلام تکذیب قال نوح عليه السلام يا قوم زما ارئيتم ما تاسو خبر راکې ان كنتو كچرزيم على بينه فواضح دلائل من ربي زما طرفنا
وآتانی رحمتا من عنده او ما ترا کړی دی رحمت د خپل جانب نه الله فعمیت علیکم پس پټ شوی دی پتا سو باندې زما د حق دین او دلایل نو انلزمکموها آیا منگا مجبور کولی شو تاسو پا قبل ولود دی دین باندې وانتم لها کارهون او حال دار چې تاسو دا دین بد غنئ تاسو بد غنئ نو موږ په زور مسلمانو لیشو نه بالکل تاسو موږ په زور مسلمانو لی نشو نو بس غاړه اخلاص کړه باقی منل او نه منل تاسو کار دی چا چې د نوح علیه السلام او منل الله نجات ورکړ او چاچ ونه منل الله جل شانه عذاب ورکو نو کامیابی د پیغمبر په تابعداري کې دا الله جل شانه دې موږ او تاسو د خپل پیغمبر تابعداري نصیب کړي واخذ او الحمدلله رب